بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 36 نمبر درس دی. اقسام النجاست و احکامها. دا سبق زمونږ شروع دی. اقسام النجاست، اقسام د قسم جمع ده، نجاست ناپاکی ته وي، د ناپاکی قسمونه. و احکامها، احکام د حکم جمع ده او د دې نجاست د ناپاکی حکمونه. بیا د نمخ کې درسونو کې مونږ ویلو د نجاست دوه قسمونه دي، د ناپاکی دوه قسمونه دي. یو ته نجاست حکمیه وي، یو ته نجاست حقیقیه وي. دا نجاست حکمیه چې دی بیا دا دوه قسمه ده. یو ته نجاست یو ته حدث اکبر وي، یو ته حدث اصغر وي. بیا دا نجاست حقیقیه چې ده دا بیا دوه قسمه ده. د دې دوه قسمونه دي، یو ته نجاست غلیظه وي، یو ته نجاست خفیفه وي. نو نجاست غلیظه مونږ وویله، د هغې تعریف هم وویل، د هغې قسمونه اته قسمونه هم ویلي دي او بیا د هغې حکم هم ویلی دی. نن به انشاءالله د نجاست حقیقیه دویم قسم وایو، النجاست الخفیفه. النجاست الخفیفتو، نجاست پاکی ته وایي او خفیفه سپکه، یعنی لږه وړه نجاست ناپاکی ته وایي او خفیفه چې دی دا وړه ناپاکي. یو خو غټه ناپاکي هغې ته نجاست غلیظه وي او یو دا نجاست خفیفه چې دا نو وړه ناپاکي چې انسان یعنی هغې د پاکۍ خامخا صورت وي نو هغې ته نجاست خفیفه وي. ګورئ جي، النجاست الخفیفتو، نجاست ناپاکی ته وي، ناپاکي، او خفیفه معنا سپکه وړه یا سپکه ورته مونږ هم ویلی شو. واو معنا ده او، هي معنا ده دا نجاست خفیفه، وهي دا نجاست خفیفه، هي معنا ده هغه مطلب دا نجاست خفیفه مراد ده د هي نه. التي کم چې د لا معنی ده نه او یجزم معنی ده یقینی فیصله کول، یقینی فیصله کرنا، یقینی فیصله کول یا قطعی فیصله کول. یقینی فیصله کول. علا معنی ده باندې، نجاست ناپاکی، ها معنا ده هغه. لام چې دی که نه لوجود، دا لام چې دی دا لام جاره دی، د دلته کې دا د علت دپاره راغلی، د دې معنا ده د وجې نه، د وجې نه. وجود معنی دا موجود، موجودگی، موجود. دلیل ته وایي چېرې دلیل موجود دی، د دلیل د موجودګۍ د وجې نه. او آخر معنی دا بل، اردو کې وایي دوسرا، بل. یدل معنی دا دلالت کوي، علا معنی دا باندې، طهارت پاکی، او ها معنی دا هغه. اوس دلته کې لږ ځان پوه کوم. النجاست الخفیفتو، د نجاست خفیفه، د نجاست دغه چې دا نجاست حقیقیه، د هغې اول قسم مونږ ویلی نجاست غلیظه او دویم قسم ویلی نجاست خفیفه. نو اوس درته وایي النجاست الخفیفتو، نجاست خفیفه وړه ناپاکي، وهي هغه ناپاکي ده، دا وړه ناپاکي هغه ناپاکي ده، وهي معنا ده هغه ناپاکي ده. التي کومه چې لا یجزمو یقیني فیصله نه کیږي، یقیني فیصله نه کوي، علی نجاستها د دې په ناپاکۍ باندې، د دې په ناپاکۍ باندې، علی نجاستها د دې ها معنا ما دلته کې د دې وکړه، یعنی د دې نجاست خفیفه د دې په ناپاکۍ باندې. لوجود دلیل د آخر، د آخر به ورسره ووایو، لوجود دلیل آخر، لوجود دلیل آخر، د بل دلیل د موجودګۍ د وجې نه،
د بل دلیل د موجودګۍ د وجې نه. اوس په دې پوهیږم صرف دا لفظي ترجمه لږ زده کوئ. یدلو دلالت کوي علی طهارتها د دې نجاست په پاکۍ باندې. د دې دا چې کوم نجاست دی که نه د دې ها ضمیر معنا دا نجاست خفیفه یادوي. ها نجاست خفیفه مې یادوي. نو آخره بل یدل علی طهارتها یدل دلالت کوي علی طهارتها د دې ناپاکۍ په پاکۍ باندې. د دې ناپاکۍ په پاکۍ دلالت کوي. اوس واورئ جي نجاست خفیفه داسې نجاست ته وایي چې د هغې د ناپاکۍ دلیلونه وي که نه ورسره د پاکۍ دلیلونه موجود وي. د ناپاکۍ دلیلونه موجود وي او د پاکۍ دلیلونه موجود وي. او نجاست غلیظه چې ده که نه د هغې صرف د ناپاکۍ دلایل موجود وي. د ناپاکۍ دلیلونه وي د هغې د پاکۍ دلیلونه نه وي. هغې ته نجاست غلیظه وایي. نجاست خفیفه څه ته وایي؟ نجاست خفیفه هغې نجاست هغې ناپاکۍ ته وایي چې د هغې د ناپاکۍ یقیني فیصله نشي کولی. د هغې د ناپاکۍ یقیني فیصله نشي کولی. وجه دا ده چې د هغې د پاکۍ دلایل موجود دي. لکه څنګه چې د ناپاکۍ دلایل موجود دي داسې د پاکۍ دلایل موجود دي. التي لا یجزمو التي معنا ده کم چې لا یجزمو یقیني فیصله نشي کولی علی نجاستها د دې په ناپاکۍ باندې لوجود دلیل آخر د بل دلیل د موجودګۍ د وجې نه. یدلو دلالت کوي دا دلیل چې دی دا چې کوم دا دلیل دی دا دلالت کوي علی طهارتها د ها ضمیر معنا دا نجاست دا ناپاکي د ناپاکۍ په پاکۍ باندې دلالت کوي. د ناپاکۍ په پاکۍ باندې د ها معنا د ناپاکي او د طهارت معنا د پاکي د ناپاکۍ په پاکۍ باندې دلالت کوي. په دې اوس پوه شوئ جي. نو ګورئ نجاست غلیظه څه ته وایي چې د هغې صرف د ناپاکۍ دلایل موجود وي. او نجاست خفیفه څه ته وایي؟ نجاست غلیظه نجاست غلیظه هغې ناپاکۍ ته وایي چې د هغې صرف د ناپاکۍ دلیلونه وي. او نجاست خفیفه هغې ناپاکۍ ته وایي چې د هغې د ناپاکۍ دلایلو سره د پاکۍ دلایل موجود وي. لکه تاسو به اوس وایئ چې څنګه. ګورئ نبی علیه صلات والسلام یو حدیث دی په هغې کې نبی علیه السلام حکم کړی دی استنزهوا الابواله تاسو د میتیازو نه ځان بچ کوئ. نو وګورئ په دې کې هر قسم میتیازې رالې د انسانانو هم رالې د زناورو هم رالې د حلالو زناورو هم رالې د حرامو زناورو هم رالې د هر قسم میتیازو نه نبی علیه صلات والسلام منع کړه چې یاره تاسو د دې نه ځان منع کوئ. او بیا چې دی که نه د دې بیا مخې ته پکې بله خبره هم راله چې نبی علیه صلات والسلام په عربو کې یو قبیله وه قبیله عرینا ورته وایي قبیله عرینا. په هغې کې یو داسې بیماري خوره شوې وه چې هغه بیماري د هغې نه ختمېده. نو نبی علیه صلات والسلام هغې ته بیا حکم وکړو چې تاسو د اوښ میتیازې اوس کوئ ستاسو دا بیماري به ختمه شي. نو وګورئ هلته کې په هغه خلکو باندې نبی علیه السلام ورته حکم وکړو چې دا میتیازې تاسو اوس کوئ. نو ګوره نو هلته کې دغې ته نجاست خفیفه وایي. نجاست خفیفه هغې ته وایي چې څنګه د هغې د ناپاکۍ دلایل موجود وي که نه داسې د پاکۍ دلایل هم موجود وي. اوس وایي امثلة النجاست الخفیفه د نجاست خفیفه دا تعریف ختم شو. ګورئ یو نجاست حقیقیه چې دی دوه قسمونه دي. یو ته نجاست غلیظه وایي یو ته نجاست خفیفه وایي. نجاست غلیظه هغې ته وایي چې د هغې صرف د ناپاکۍ دلیلونه موجود وي. او نجاست حقیقي نجاست خفیفه هغې ناپاکۍ ته وایي چې د هغې د ناپاکۍ دلیلونو سره د پاکۍ دلایل موجود وي. دواړه طرفونو ته موجود وي چې څنګه د ناپاکۍ دلیلونه وي دغه شانتې بیا د پاکۍ دلیلونه هم وي. دې ته نجاست خفیفه وایي. اوس درته د نجاست څنګه درته د نجاست غلیظه 8 قسمونه ښودلي وو. هغه ناپاکي چې د هغې د پاکۍ دلایل نه وي د هغې 8 مثالونه موږ له راکړي وو. لکه په هغې کې د انسانانو میتیازې شوې دغه شان پکې د سپي او نور داسې د زناورو هغه نومونه 8 قسمونه وو. او دلته کې اوس د نجاست خفیفه 3 قسمونه دي. امثله النجاست الخفیفه دا امثله دا د مثال جمع ده. مثال مونږ چاته وایو که نه هلکه
د مثال خلکو له ورکوي لکه د دې مثال دا دی یا د دې مثال دا دی نو د مثال یو ته وایي او مثالان دوو ته وایي امثله ډېرو ته وایي نو ډېر مثالونه امثلة النجاسة الخفیفة د نجاست خفیفه مثالونه امثله معنا ده مثالونه او نجاست ناپاکی ته وایي ناپاکی خفیفه وړه یا سپکه ناپاکی بول دا بول چې دی دا میتیازو ته وایي او فرس دا اس ته وایي د اس میتیازي دا نجاست خفیفه اولنی مثال دی د اس میتیازي چې دی دا نجاست خفیفه دی نجاست غلیظه نه دی اوس که چېرته اس چې دی د میتیازې وکړې او تا ته ساسکې وشو او هغه ساسکې چې دی هغه د ستنې دا سوکه نه ده د ستنې سر د دې ستنې د دې سر عمره او دغه میتیازې ساسکې تا ته دومره وشو چې د ستنې د سر عمره دی نو که بیا ته هم نه وینځې ستا کپړې پاکې دي او که د دې نه زیات نو بیا به هغه وینځې ښه بیا وایي یو خو د بول الفرسې د اس میتیازې فرس اس ته وایي او بول الحیوان بول همدغه میتیازې ته وایي ورکوټې او دسماتې چې موږ ورته په پښتو کې د ادب په الفاظو کې وایو میتیازې الحیوان جاندار الذي کم چې یؤکلو د کم چې الذي د کم چې یؤکلو خوړلی کیږي لحم غوښې ته وایي گوشت غوښه هو معنا ده د هغه کاف دا کاف جاره دی کل ابلی د کاف جاره معنا ده پشان د کاف جاره معنا ده پشان کل ابلی ابل اوښ ته وایي اوښ د اوښ پشان واو معنا ده او غنم چیلی ته وایي بکری چیلی د اوښ پشان یا د چیلی پشان اوس درته وایي بول الحیوان د هغه جاندارو میتیازې الذي د کم چې یؤکلو لحمه یؤکلو خوړلی کیږي لحمه د هغه جاندارو غوښه کالابل لکه د اوښ پشان والغنم او د چیلی پشان لکه د اوښ او د چیلی پشان نو د دغه میتیازې چې دي دغه هم نجاست خفیفه ده که د دې څاڅکې درته وشي او د ستنې د سر عمره څاڅکې او صرف یو څاڅکې د ستنې د سر عمره و نو هغې که هم نه وینځي ستا په هغې کې یعنې کپړه دې پاکه ده یا بدن دې پاک دی او که نه د دغې نه زیاتې وي نو بیا به هغه وینځي نو ګورئ د دې نه اوس پته دا ولګېده بول الفرس بول الحیوان الذي یؤکل لحمه کالابل والغنم په دې کې اوښه چیلی ګډه میخه غوا دا ټول په هغې کې راغلي چې کوم مونږ غوښې خوړی شو غوښې حلاله ده نو د دغې جاندارو صرف میتیازې نجاست خفیفه ده او د اسم میتیازې نجاست خفیفه ده اوس یاد وساتئ د دوی سوټې چې دي که نه سوټې لکه اوس د اس هغه کمې پچې غونته شوې د چیلۍ د ګډې د دغې دا پچې شوې دغه شان د اوښ هغه هم خپل یو قسم پچې کوي او د غوا میخې د دې هغه سوټې شوې نو دغه نجاست غلیظه ده هغه بالکل ناپاکه ده دا نجاست خفیفه هم ناپاکه ده خو دغه د دې د پاکۍ دلایل موجود وي خر الطیر خر دا د دې مرغو غلو ته وایي د مرغو چې کوم هغه پاخانه وي که نه هغې ته وایي طیر مرغۍ ته وایي مارغان مرغۍ او خور دا د دې مرغو هغه کم غل چې هغې ته وایي الذي کم چې لا یؤکلو لا معنی ده نه یؤکلو خوړلی کېږي
لحم غوښې ته وایي او هو معنی ده هغه د هغه. وګورئ جي وایي خور الطیر د مارغانو غل الذي د کم مارغانو چې لا یؤکل لحمه نه خوړلی کېږي لحمه غوښه د هغې غوښه یعنی د دغې مارغانو غوښه د کومو مارغانو غوښه چې نشي خوړلی کېدی لکه اوس ټپوس دی کارغه دی دغه شان باز دی د دې غوښه دا خوراک دا ټیک نه دی دا جایز نه دی. نو د دغې مارغانو غول چې دي که نه نو که دا وشي په انسان باندې لکه نو دغه بیا نجاست غلیظه ده نجاست خفیفه نجاست غلیظه نه ده نجاست خفیفه ده. د هغې مارغانو غوښه چې د کومو یعنې د هغه مارغانو غول چې د کومو مارغانو غوښه نه خوړلی کېږي یعنې هغه حلال نه وي کارغه شو دغه شان ټپوس شو باز وغیره دغه باښه شوه د دې انسان د هغې نه کرکه کوي غوښې حرام د ټیک نه ده. نو د هغې مارغانو غول چې دي که نه هغه نجاست غلیظه نه ده نجاست خفیفه ده. او ولې نجاست خفیفه ده وجه دا ده چې په دې کې یو مسله ده دا مارغان اکثر په هوا کې روان وي او په هوا کې خپل غولو کې نو انسان د هغې نه ځان بچ کولی نه شي د هغې نه ځان بچ کول مشکل وي کله د چا پرې سټ را پرېوځي او کله په کپړو باندې را پرېوځي کله په ټوپۍ په پټکي باندې را پرېوځي په سر باندې را پرېوځي. نو د دغې مارغانو چې د کومو مارغانو غوښه نشي خوړلی کېدی د دې غول ځکه نجاست خفیفه ده ځکه چې د دې نه ځان بچ کول مشکل دي. اوس د دې نه پته ولګېده چې د کومو مارغانو غوښه خوړلی شي حلال ده لکه اوس کمتره شوه دغه شانتې خاروش وله بلبله شوه چرچڼې شوې نو د دې کمتره وغیره شوه د دې غوښه خوړل دا حلال دي. نو د دې دا چې کوم غول دي نو دغه بیا پاک دي هغه ناپاکه نه دي. لکه مثلا اوس ګورئ تاسو به کتلی وي د نبي علیه صلات وسلام د زمانې نه خلک کمترې او دغه شان باز مارغان داسې هغه په د جوماتونو کې بیا داسې په دې باز تاسو به په حرم شریف کې به لیدلي مدینه منوره کې او په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې به تاسو به لیدلی وي چې په هغې کې که چا نه لیدلي الله دې ورته وښیي موږ سره بار بار بیا را نصیب کړي. نو هلته کې ګورئ تاسو ډېر زیات کمترې وي نو هغه ځایونه کې چې دی د کمترو د دغې مارغانو د غول دغه پاک دي ځکه د دې غوښه هم پاک ده. نو دا زمونږ د نن ورځې درسو یو ځل به بیا دوهراو کړو. ګورئ د نجاست حقیقیه دوه قسمونه دي یو ته نجاست غلیظه وایي یو ته نجاست خفیفه وایي. نجاست غلیظه م ویلې او نجاست خفیفه دا ده وایي نجاست خفیفه هغه نجاست ته وایي التي لا یجزم علی نجاستها چې د هغې په ناپاکوالي باندې یقیني فیصله نشي کېدی. ولې نشي کېدی لوجود دلیل آخره د بل دلیل د موجودګۍ د وجې نه یدل دلالت کوي علی طهارتها د دې ناپاکۍ په پاکۍ باندې. بیا درته وایي امثلة النجاست الخفیفة د نجاست خفیفه مثالونه. نو اول درته لیکلی دي چې د بول الفرس د اس متیازې بول الحیوان د اس لیکلی دی نو په دې کې اس او اسپه دواړه رالل. بول الفرس د اس یا د اسپې متیازې بول الحیوان او د جاندارو متیازې الذي د کم جاندار چې یؤکلو خوړلی کېږي لحمه غوښه د کم جاندار چې غوښه خوړلی کېږي د هغه جاندار متیازې چې دي هغه نجاست خفیفه ده کالابل والغنم لکه د اس د اوښه او د چیلۍ په شان. خور الطیر د مارغانو غل الذي د کم مارغانو چې لا یؤکل لحمه غوښه نه خوړلی کېږي د کومو مارغانو چې غوښه نه خوړلی کېږي د هغې غل هغه هم نجاست خفیفه ده نجاست غلیظه نه ده. نجاست غلیظه هغې ته وایي چې هغه 100% ناپاکه وي او نجاست خفیفه هغې نجاست ته وایي چې هغه د هغې د ناپاکۍ دلایل وي نو د پاکۍ دلایل موجود وي نو هغې ته نجاست خفیفه وایي. نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.